أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سورة حجرات مدنی سورت نازل شد رستو د سورت مجادلینا مخی سورت کې چې کله د فتح تذکره وکړه نو په دې سورت کې اصلاح د معاشرې بکی علاقه دا ملک د فتح شو نو اس بس کوي هغه کې شرعي قوانین پکار دي داغی تذکرہ کی دارنگی مخ کی صورت کی عظمت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو نو پدل دل دکی پدیزے کی یوسو خبر دا عظمت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذکر کی دعوت صورت بئی امور انتظامیہ اصلاح د معاشري صورت کی امور انتظامیہ آداب دب پیش کی وہ صورت کے مسلمانانو ته بشارت ته کافرانو ته تخویف ده دارنګه منافقانو تذکرہ پکې هم راځي مسله د توحید بومي پکې ابتدانا دغه آداب ذکر کی اول پاولنی آیات کی کله چې ملک فتح شوه ده نو اوس په دې علاقه کې عصمت د الله او د الله د رسول پکار دی کله تعبیر کیږي داغه نه پاو خلق متحد او متفق پکار دے پا اجتناب د شرک او د بدعت ځان به د شرک او د بدعت نه ساتي د الله خلاف بنه کوي د رسول خلاف بنه کوي د ځان به کارونه نه جوړي د الله سره شرک حصدار به څوک نه جوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف بنه کوي نو اجتناب بئی پا اتحاد پا اجتناب د شرک او د بدعت نا دا باولنی آیت کی ذکر کئی دویم آیت کی بیا ذکر کئی اتفاق پا اجتناب د توہین د شارع او د شریعت نا دا سنا چی تاسو د شارع چاچی شریعت راوڑلیں سوچی شریعت بیانی داغت تاسو توہینو کئی داغت بیزتیو کئی د شریعت بیزتیو کئی نو پدے بانے یوز کلک شئی چی دا خبری چتا ستاسو منز کے رانشی توہین سپکاوے د شارع او د شریعت
چا چې شریعت راوړلی بیان کړی دی د هغه او د شریعت بې عزتي چته ونه شي. دا به دویم آیات کې ذکر کوي. که بل لحاظ سره ووایي په دې کې توقیر بی، عزت بی، عظمت بی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نور بې عزتي لا لرې ده، هغه ډېره لرې ده دومره چې د هغه په مخ کې خپل اواز به هم نه اوچتوي، د هغه په اواز باندې خلک چې ادب او احترام ساتي، د خپل پیر د خپل مشر نو د پیغمبر به د هغې نه زیات ساتي. دریم برازي شپږم آیات کې اجتناب د بې تحقیقه خبرې نه، بې تحقیقه خبرې د به نه کوئ. کله چې داسې یوه خبره راغله نو د هغې تحقیق کوئ، خبره پوره تحقیق ته رسوئ. تحقیق الامور ورته وایي یا اجتناب د بې تحقیقه خبرې نه. بې تحقیق خبرې مه کوئ. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، دغه آیت سره د هغې تذکره به کوي. بیا ورپسې وروسته به راځي څلورم نهم آیات کې راځي مصالحت به کوي د ارکانو منځ کې. کم چې خپل رونه دي، مسلمانان دي، مسلمانان ټول رونه دي، د دې په منځ کې اختلاف راغی، ورانه راغله، ولې لوښي چې په یو ځای کې کړنګېږي وي، په یو معاشره کې سړی اوسېږي، نو دې کې په خبرو کې لاندې باندې به راځي. نو داسې نه چې په دې باندې کلک شي، ورانه باندې کلکېږئ ما، ورانه ختمې کوي، مصالحت کوي، چا به زیاتې کړئ د هغه نه بدله واخلئ. د دې تذکره به کوي. ورپسې 11 آیات کې بیا تذکره به راځي د ارکانو په منځ کې د خیال ساتلو، د ادب ساتلو، د هغې د بې عزتۍ نه ځان ساتل. او بیا 11 آیات کې راځي، هغه بیا انشاءالله بله رکوع ده، نو هغه بیا ووایو. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. اے مومنانو مخکې کېږئ دا الله او دا الله د رسولنا، واتقوا الله او دا الله نه ویریږئ. ان الله سمیع علیم، یقینا الله دې اورېدونکی پوهه. دا الله او دا الله د رسول نه مخکې کېږي نه. الله یو خبره کړله، د الله رسول یو خبره کړله، ته پکې وایې نه زه دې نه زیاته کوم. د دې نه اخوا کېږم. مثال ذکر کړلی بعضې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل نه سړی مخکې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې د سحر د ساخ منځ وشي د لوی اختر ناله قرباني کوي. دی پکې رامخکې شو، دی وایي نه ورځ شو روشي ده، وروسته بیا منځونه یې نور کارونه وي. دا قرباني چې مخکې وکړې چې خلکو باندې وویشې، چې خلکو کورونو ته غوښې ورسي، چې خلک ماړه شي، نو دا به ښه کار نه څه ښه کار به یي. خو دا قرباني چې ده دا به ستا ونه شي، دا به د ونډۍ وشي، دا به د غوښو وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځنه واپس راته، لوی اختر منځو مانځنه واپس را روان دی، خلکو سره بعضې کسانو سره یې غوښې ولیدې، وایي دا څه کوئ؟
وی یا رسول الله د اختر ورځ وه موږ وی د خوشحالۍ ورځ ده د خوراک ورځ ده چې دا وخې مخکې وکړو چې دا د خلکو ته ورسي خلک یې وخوري صحابه کرام سخیان خلقو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل شاتو کا شاتو لحم ستا دا قربانی چې دې کړله دا بیزه دې حلاله کړله نو دا بیزه د غوښو ده دا د ونډۍ ده د دې په ځای به ته بله قرباني کې دارنګه حکم بیا وفرما که چا مخکې قرباني کړي فلیصبح مکانها اخرى هغې د هغې په ځای باندې بله قرباني وکړي هغه قرباني نه ده شي بیا زموږ فقهاو بعضې خبرې دي جدا دي کله چې یو سړی قربانی کوي په هغې داسې ځای کې کوي چې هلته کې د اختر مونځ نه کېږي نو هغه بیا د سهار کېدو نه وروستو وختي ټایم کې که بیا قرباني کوي کولی شي دلته لامونځونه نه دي شوي هلته کې هغې کوي ولې هغه مانځله نه راځي اختر مونځ په هغې باندې نشتي راتلی نه شي نو هلته کې هغه ځان قرباني کوي نو کولی شي دغسې نور الله رب العزت د طرف نه چې کوم کارونه دي کوم احکامات دي طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله احکام د هغې نه به ځان مخکې کېنه ځان به چاقوڼی کېنه مانځه کې خلک ولاړ نو لاسې په نامه ایښودي یا د نامه نه لاندې یا په نامه باندې له پاسه د هغې نه له پاسه نشتي څوک چې ږدي هسې هر څوک یې چې ږدي په دې کې صحیح روایت نشتي سینه باندې لاس ایښوده نشتي دا خلک لګیا دي بعضې په ضد کې دي ولې د جماعت هغه ضد هغه د دې په مینه محبت د جماعت هغه د دې په خټه کې اغېږلی شي وروستو اخر کې به راځي انشاءالله اخر کې ومه خبره چې راځي ناوم راځي د شخصیت پرستۍ نه ځان ساتئ دا پلان کې دا کار کړلی موږ یې ځکه کوو نه پلان کې کړلی دلیل شته که نشتي دلیل شته نو کوه بعضې کارونه دي هغې باندې په خپله باندې بعضې خلک رد کوي بعضې ځایونو کې دا خلک په سینه باندې لاس ږدي نو دا خو نه دي ثابت نامه نه لاندې یا نامه له پاسه بس او دوه خبرې دي نو یو سړی دی هغه چې د قیام کې دی نو لاس تړل پکاري نو بیا چې دی کله راپاسي د روکو نه راپاسي نو بیا به لاس په سینه باندې کېږي اگر دا به یې کوم ځای نه راغله دا به شته چېرته نو دی لګیا دی نو ولې زموږ پلانکي صاحب کوي که نه لکه ولې مخکې کېږي د الله نه مخکې کېږي د الله د رسول نه مخکې کېږي نو دی وایي دا یو قسم ادب دی مانځه کې موږ الله ته ولاړ یو دغسې په لاس په نامه باندې نو دغسې همیشه جو ګرځه دغسې لاس په نامه ایښودي نو دې کې به ثواب وي نه ثواب پکې نشته دغه خاص دا طریقه خاص د مانځه لپاره ده بل چا شي لپاره نشتي دې تلاوت کوي نو هم لاس یې په نامه ایښودي دي دې خطبه وایي نو هم لاس په نامه ایښودي دي تقریر کوي بیا یې لاس په نامه ایښودي بیان کوي قبر باندې چېرته رکوع ویلی کېږي نو هلته کې هم بیا لاس په نامه ایښودي لکه دا پکې د کوم ځای نه راغله دا پکې دی وایي چې دا پکې سړی الله ته چې ولاړ نو هر وخت کې لکه الله ته ولاړ لاس په نامه باندې وایي نه مخکې کېږه مه که نه د الله نه د الله د رسول نه مخکې کېږه مه الله مونځ چې فرض کړی نو رکعتونه دي
نو دی وی زه الله 2 پرز کړلی د سحر 2 پرز دی نو زه سلور کوما الله مخکې کېږي بنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله د الله نو د الله د رسول نو مخکې کېږي نه په اعمالو کې په کارونو کې په خبرو کې مخکې کېږي ما د ځان خبرې مکوا واتقوا الله تعالی نو یریږي ان الله سميع عليم یقینا الله دې اوریدونکو پوها نو دې کې اولنې خبر ځان بساتې د شرک او د بدعاتونه د الله نه مخکې کېږي نو په شرک او پریوزه د پیغمبر نه مخکې کېږي نو په بدعاتو کې به پریوزه داسې مکوا د الله د الله د رسول عظمت بکې عزت بکې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دویم خبر داوا اتفاق کوي په دې خبره باندې چې منګه د شارع او د شریعت د توهین نزان اوساتو داغه په مخ کې چرته आवाज ته اوچت نکو زما आवाज ته داغه د आवाज نه اوچت نشي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې آیات د نازلېدو نرستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وې زب تاسو پټي پټي خبرې کوم حضور باندې کوم ولې داسنه لاندې وته لیکلی انت بتا مالکم وانتم لا تشعرون داسنه چې عمل یو برباد شي صحابه خو یریده کړه نن د وځم سګنه یریږي نن واسي لګیا دي چې وباسي ذکر کې جو هم پچغه باندې کې یو کو نور قصے کې نو هم پچغه باندې کې په کم ځای کې نو په جمعات کې کوي جمعات کی आवाज کا تپکار دیکھا ہر جمعات کی آواز پخکت مانے دیو جنا تلاوت چکے چ نور کسان شتے نو تلاوت بو پپٹکے کسان گندی تلاوت بڑا نو خل دکار ہوزی کنا دارنګ کله چې جمعات تران نوزي نو سلام په پپټ باندې چته یو سړی تا ته متوجه شو نه ته غلې غونته کې سلام وکا دانه چې هغه ځګرانو چې السلام علیکم چا خونه ځان جوړ کړل او الله نه مخکې کېږي مده رسول نه مخکې کېږي ما دارنګ د आवाज د جمعات ادب او خیال ساتي نو خلک لګیا دي आवाजونه کوي سو لګیا دي په جمعات کې زنده‌باد او مرده‌باد چغو باسي اسو به لګیا دي مخکې ورځو کې مسجد نبوي کې قصه شوه وی ولې غلط بغل نه وېسو چور وکړه چور وو د غزې د ویلو نو ارزه د ویلو نه کنا وې زه خطا کړل ٹھیک دا غلط غلوه وای وتا خو د غزې نه ده خاطر زه د دغه خبر استاد خبر نه ده دغه موږ مانځ کې لګیایو درود شریف د ټول نه بهتر عبادت ته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا چې یو پیر درود وې نو الله په سل رحمتونه کوي الله رحمتونه کوي الله په لس پیر رحمت درود وې یا لس رحمتونه په الله کوي نو دوی زه جوار وخت بوای منو لنډه قاعده کې ناس ته هم درود شریف وې نو که په قصې وې منظمات شو او که په هیره باندې وې نو څه سه هو بکی جرمانه ده په ولې پیغمبر نه مخکې کېږي کم ځای کې چې الله ویلي د الله رسول ویلي نه کوا نو دی هلته کې وایي ولې ابادي مولیان ولم دلیل نه لګوي ولې دا آیات بسړی نه وایي چې السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما غلاګر سړی دی غلاګر ښځه ده د دین لاس کړکۍ منبر باندې مولي صاحب لګیا دی دا وایي دا به نه وایي چې چل بوکو مولیان هم داسې شي دي وچ پوچا بعضې خبره شوې ده جرم شوی دی ګناه شوی دی استغفار پکار دی توبه پکار ده دې په لپاسې کلکېږي مولي صاحب پرتوګونه جوړوي نو یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا
خبر میں گولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاوی زبا سرگوشی کو مخا پٹی پٹی لگا سنگ چی سڑے پا وقت کی خبری که زبا تاثر دا سی خبری کون بیا دا سی چی عمل میں برباد شی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل آواز دی سی خطا کو چی خبر بے کولا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے صدی ہوئی تبیا ہوا لگ پزور ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرورت پہ خیدت دی چی دا خبر تبیاو کا دم رخپل آواز بے خطا کو دا پیغمبر پا مخ کی دا پیغمبر پا جماعت کی. امام مالک رحمت اللہ علیہ لکل لی دا پیغمبر پا جماعت کی با آواز نہ اچھتا ہے. بیا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑلی دا آواز تیز ہو جڑلی پخپل ظالمن دا خبزب تباہ بشم پیغمبر پا مخ کی چی دا خبر منگا کنو زما آواز ہوچتی گی آہو تیزی گی نو دا سنچ زما آواز دا وجینا زما عمال برباد شی. اگی تا فکر ہو منگ تا ہو فکر نشتے منگا ہو نوری قصے کو. یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے مومنانو موچتو اخپل آوازنو لرا دا پیغمبر پا آواز بانے ولا تجہروا لو بالقول کجہر بعضکم لبعض او مپزور کوئی آغتا خبرہ پشان پزور کولو بعضتا سنا بعضتا بعضتا آواز کے مخی روایت ترشیو سورت نور کے التوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سی آواز مکوئی لگا سنگا چی یو بلتا آواز کوئی. لا ترفعوا اصواتکم دلتا کی وئی اول تا کی وئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا آواز نہ کوئی دا سی نال تا علماء لکل لی مفسرین لکل لی لا تقولوا یا محمدو دا سی بنوے چی یا محمد لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا دا سی بنک کوئی حال دا سورت نور کی رازی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. نو لا تجاروا له بالقول نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بداسی نوے چی یا محمدا یا احمدا نسی بنوے مگر لگیا یا پلان کیا نسی بنوے پیغمبر تو بداسی نوے لا تجاروا له بالقول کجار بعضکم لبعض مپزور کوئی آغتا خبرہ پشان دزور بعض استا سنا بعضتا لگا سنگا چی بعض استا سنا بعضتا آواز کی. یو صحابی دے آغوی زپروتم پدے کہ یو تن زپ گیٹے ہوئیشتم نما چوکا تو نسوک دے نو آغا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تے اشارہ کڑا دے خوراشا ویلا شاہ کسان را والا کنی آغا تیم ویلے شو الگا اے دیتا دے خوراشا تاسو دوارا دا چگه وتونه والی نا یو تن چکم نزدې واغې اته خو ګټې ډېرې وي پوخا اوس خو ګټې نه ملاوي او هر څه پاخه شي دي نو وی چې زنانم چې هغه کسان مې راوستو نو هغو ته وی چې تاسو کوم ځای نه راغلي تاسو څوک یو د کوم ځای آی موږ مېلمانه یو پلان کې ځای نه راغلي وی کو تاسو د دې ځای وې د دې علاقې وې ما به تاسو له سخت سزا درکړوا تاسو د پیغمبر په جماعت کې لګای आवाज اوچته وي وې دې وجنا ما پرې خو دی سزا نه درکوم چې مېلمانه یې تاسو د دې ځای وې نو ما به سزا درکړوا پیغمبر په جماعت کې د پیغمبر د وفات نه وروسته خپل आवाज بنو چته دیو جن که څوک الته گیزی درود شریف وای
لګیا دی څوک ذکر اذکار کوي نو په زور نه کوي شور جوړي ته بانګ بنو یلکه زور आवाज چتیږي مولوی صاحب دې سم وای الته چې بانګ ویل کیږي आवाज نه چتیږي الته چې قرات کول کیږي نو دا आवाज نه چته ول کیږي څه چل بکیس د څه بوسه دا په زور وای جو ځا کینا دین دی ورکه بل چالا ایمان بل چالا ورکا شته په خلک هر چا کې خلک یو انت بتا مالکم داسنه چې برباد شي تاسو اعمال وانتم لا تشعرون او تاسو نه پوهیږئ تاسو ته شعور نه دی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله یقینا کسان چې خطا کوي خپل आवाजونه د پیغمبر د आवाज په مخ کې د پیغمبر په مخ کې د پیغمبر په جماعت کې خپل आवाजونه خطا کوي یغضون اصواتهم عند رسول الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسان چې الله امتحان کړي د زړونو داغي د پاره د تقوا الله تقوا د پاره د زړونو خاص کړلی بلکې کوئی كتب فی قلوبهم الایمان الله دې په زړونو کې ایمان لیکل لغه لهم مغفرۃ و اجر عظیم دې پاره مغفرت او اجر لوی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات یقینا کسان چې هغه आवाज کوي تا ته من وراء الحجرات شاته د کمرونا اکثرهم لا یعقلون اکثر دین داسي چې هغه عقل نه لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې ده او پدې کې خلک رااله د بنو تمیم څخه خلک رااله او بهر ولاړی بهر आवाजونه کوي یا محمد اخرج لینا اے محمد بهر تروزا نبی ادبی دا مشر ده لکه صبر وکا مشر رسول دسی چې نو باسي आवाजونه نه کوي کور کې ده بس اپ خپل راوځي لکه صبر وکا کنه مانځ ټیم شي راوځي په خپل باسي راوځي لکه صبر وکا چې نو باسا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات الله ويقنا کسان چې هغه आवाजونه کوي تا ته من وراء الحجرات د کمرونه شاته د کمرونه بهر اکثرهم لا یعقلون اکثر د دین داسي چې عقل نه لري اوس په کې دلته کې پیدا شي دي پاکستان نه आवाजونه وباسي یا محمد چې وباسي یا رسول الله یا حبیب الله یا دې سب چاهول ځان نور نمونه خو دي کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتونو وال نمونه دي یو هغه دي ایو د ځان په بل خلکو سره نور څه جوړ کړلی نو لګیا دي आवाजونه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دې جن आवाजونه کوي نو الله وایي چې د کمرې نه بهر نه आवाज کوي نو دا بیا عقل ده اکثرهم لا یعقلون جديد نه आवाज کوي نو هغه کې د عقل سمخ په خپل اندازې لګوي ها چې نه دې نه आवाज کوي الته आवाज اورېدو بهر کمرې نه आवाज کوي د کور بهر आवाज کوي کله کله چې کو باسي پلان کیا الته یو دیوالي منځ کې دنه आवाज اورېدل کیږي دې نه خو نه اورېدل کیږي دې نه چې کو باسي او کله باسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو نه رسو باسي نو اکثرهم لا یعقلون الته کې هغه بار کې وینو دی په بار کې پته نشوي ولو انهم صبروا که دې خلکو صبر کړو حتا تخرج الیهم تر دې پوری چې تراوت لوي دیتا لکان خیر لهم نو دا وګوره ود دې د پاره والله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان تقزبان یو بس کړو یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله مؤمنانو ممکه کېږي دا الله نه او دا الله د رسول نه وتقوا الله دا الله نه ویریږي ان الله سمیع علیم یقینا الله دې اوریدون کې پوا یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم مؤمنانو موجتوي خپل اوازونو لره فوق صوت النبی د پیغمبر په اوازونو با आवाज باندې ولا تجهروا له بالقول ام پزور کوئی داغه خبره کجهر بعضکم لبعض څنګه چې پزور کوي باز تاسو نه باز ته خبره انت بتا مالکم داسنه چې برباد شي تاسو اعمال وانتم لا تشعرون تاسو به شعور نه لرئ
ان الذين يغضون اصواتهم یقینا کسان چې ښکته کوي خپل آوازونه عند رسول الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسان دي چې امتحان کړل الله د دې زړونو د پاره د تقوا لهم مغفرت و اجر عظیم دې لپاره مغفرت او اجر لوی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات یقینا کسان چې هغه आवाज کوي تا رستو د کمرونا یا بهر د کمرونا اکثرهم لا يعقلون اکثر د دین داسې دي چې نه پوهیږي عقل پکې نشتی ولو انهم صبروا کجه خلکو صبر کړای وي حتا تخرج الیم تر دې پوری چې تراوتل وي دي تلکان خیر لهم نو دا بغور و د دې لپاره لکان خیر لهم تراوتل وي نو دا به دې لپاره غور او والله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا اللهم قنا عذاب